أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هو پیغمبر صلی الله علیه وسلم که چرته وي ستاسو دپاره ای یهودو کور د آخرت د الله په نسبت باندې خالص علاوه د خلقونه نو وغواړئ تاسو مرګ ان کنتم صادقین که چرته تاسو رښتینی ولن یتمنوه ابدا او هرگز دوی نه غواړي دې مرګ لره همیشه بما قدمت ایدیهم په سبب د هغه اعمالو چې لیږلي دي مخکې د دوی لاسونو والله علیم بالظالمین الله پاک پوهه دی په ظالمانو باندې ولتجدنهم احرص الناس علی حیاه خامخا بیا به مومې ته د دوی نه ډېر حریصان د خلقو نه په ژوند د دنیا ومن الذین اشرکوا د هغه کسانو نه چې شرک یې کړی یود احدهم غواړي یو کس د دوی نه لو یعمر الف سنه چې عمر ورکړی شي ده ته 1000 کاله وما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر او نه دی دا 1000 کاله عمر خلاصونکی ده لره د عذاب نه که ورکړی شي ده ته والله بصیر بما یعملون الله پاک پوهه دی په هغه اعمالو باندې چې دوی کوي دا بل رد دی په یهودو باندې او بل یو ناکاره صفت د یهودو بیانوي چې دوی به وایي چې دا جنت زموږ دپاره خاص دی دې ته بل څوک نشي تللی دې آیات کې په دوی باندې رد وکړو چې که تاسو دپاره کور د آخرت خاص وي جنت ستاسو دپاره وي د الله په نیز باندې نو د جنت دپاره مرګ دی مخکې جنت ته به هله ځئ چې مړه شئ نو مرګ وغواړئ که تاسو رښتینی یې نو که تاسو مرګ وغوښته جو واقعي تاسو به بیا رښتینی یې او تاسو به جنت ته ځئ او که مرګ نه غواړئ نو بغیر د مرګ نه خو سړی جنت ته داخلېدی نه شي نو دا دروغ وایي نو بیا پې الله پاک رد کوي چې ولن یتمنونه ابدا دوی دا مرګ هرگز نه غواړي همیشه دپاره ځکه چې د دوی لاسونه چې کوم اعمال مخکې لیږل دي بد اعمال نو په هغې باندې دوی ښه خبردار دي چې دا خو ناکار اعمال دي او د دې په وجه موږ دوزخ ته ځو موږ جنت ته نشو تللی نو دوی چېرته هم مرګ نشي غوښتی الله پاک پوهه دی په ظالمانو باندې نو مرګ غوښتل دا د دنیا د مصیبت او د تکلیف د وجې نه مرګ غوښتل دا ناروا دي دا جایز نه دي خو چې د الله د ملاقات دپاره د جنت دپاره د الله د نعمتونو دپاره آرزو د مرګ کوي نو دا جایز دي صحابه کرامو به آرزو د شهادت کوله چې الله پاک موږ ته شهادت نصیب کړي چې موږ جنت ته لاړ شو د الله سره ملاقات وشي او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نه هم دا ثابت دي چې هغه فرمایلی دي چې زه دا غواړم زما د په هغه ذات قسم وي چې د هغه په قبضه قدرت کې زما روح دی ما ته دا خوښه ده چې زه د الله په لاره کې قتل کړی شم شهید شم بیا ژوندی شم بیا قتل شم بیا ژوندی شم بیا قتل شم شهید شم او د صحابه کرامو نه هم دغه شانتې اقوال نقل دي چې هغوی د الله د ملاقات دپاره او د جنت د نعمتونو دپاره جنت غوښتلی دی شهادت یې غوښتل دی چې د دنیا نه تنګ شي او بیا مرګ غواړي نو دغه ناروا دی نو په مسلمانانو او په دوی کې دا فرق و یهودو کې مسلمانانو به د الله د ملاقات دپاره د جنت دپاره مرګ غوښته د هغې تمنا یې کوله او دوی چېرته هم نشي غوښتی نو په دې کې صدق د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دی د نبي علیه السلام نبوت تی معلومیږي د هغه رښتینوالی نبي علیه السلام دا د قرآن په ذریعه باندې د وحی په ذریعه باندې دا خبر ورکړو چې هرګز دوی نه غواړي دا مرګ ځکه چې د دوی لاسونو بد اعمال مخکې لیږل دي او دغه شانتې وشوه هېڅوک نه دی راغلی چې نبي علیه السلام ته په دې یهودو کې چا ویل دي چې زه مرګ غواړم چا هم دا خبره نه ده کړې هېڅ چا تمنا نه ده کړې
نو د قرآن هغه صدق د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم رښتینوالی دا ترې معلوم شو. الله پاک په دې ظالمانو باندې پوهه دی. ولتجدنهم احرص الناس على حیات، خامخا مومي به ته دوی لره ډېر حارسان د خلکو نه په ژوند د دنیا باندې. دوی د آخرت سره څه کوي؟ دوی خو د دنیا ژوند غواړي او دلته خوشحاله دي، مرګ ته نه خوشحالېږي. ومن الذین اشرکوا، دا هغه کسان چې مشرکان دي، مشرکان هم هغه نه غواړي. دوی خو د آخرت منه، یهودو نصاراو د اهل کتابو، او قیامت یې منه. او مشرکانو خو د سره قیامت نه منه، هغو خو آخرت نه منه. نو په دې خبره کې دوی بیا یو دي د یو بل سره. مشرکانو هم قیامت نه منه او مرګ یې نه غوښته، او ژوند د دنیا ورته محبوب و. او دی یهودو چې کوم دی هغه هم د ژوند د آخرت یې نه غوښته، ژوند د دنیا یې غوښته. غواړي یو کس په دوی کې یود احدهم لو یعمر الف سنتنا، غواړي یو کس په دوی کې چې هغه له عمر ورکړی شي 1000 کاله، 1000 کاله عمره. لیکن دغه 1000 کاله عمر دله خلاصونکی نه دی د عذاب نه، که چېرته دله ورکړی شي. که 1000 کاله عمر له هم ورکړی شي، دا 1000 کاله به تیر شي، بیا هم دی د الله رب العالمین د عذاب نه خلاصېږي نه، دی به مري. چې مړ شو نو دوزخ ته به ځي. نو مشرکانو کافرو به هم دا یو بل ته دعاګانې کولې، عش الف نیروز او عش الف سنتنا، 1000 کاله ژوندی اوسي. فارسیبانانو به هم وي، هغه هم اکثر مجوسو مشرکانو 1000 سال باش 1000 کاله ژوندی اوسي. او پښتانه هم دا وایي 1000 کلنی شي، 1000 کلنی، دا پښتانه هم وایي. نو دا دعا د بعضو علماو په نسبت باندې دا مکروهه ده. داسې دعا کولی شي چې خدای پاک دې تعالی ډېر عمر درکړي په طاعت باندې، په نیکۍ باندې، چې نیکي ورسره وکړي، دغه صحیح ده. خو چې هسې ورته دغسې د ډېر عمر دعا کوي، نو بعضې علماو دې ته مکروه ویل دي، بعضې وایي چې نه دا جایز دي، چې د ډېر عمر دعا ونه کوي نو جایز دي. و به هر حال دوی خو 1000 کاله به یې غوښته چې 1000 کاله ژوند دی. خو که 1000 کاله هم ژوندی شي نو د الله د عذاب نه په دې باندې خلاصېږي نه. ځکه دی به بیا مري او دوزخ ته به ځي. والله بصیر بما یعملون، الله پاک لیدونکی دی په هغه اعمالو باندې چې دوی کوله، خبردار دی په هغه اعمالو باندې چې دوی کوي. قل ان كانت لكم الدار الاخره، ته ووایه که چېرته وي ستاسو لپاره کور د آخرت عند الله، د الله په نزد باندې یهودو، خالصتا خالص من دون الناس، علاوه د خلقو نه، چې نور خلق به نه ځي جنت ته او تاسو به ځئ. فتمنوا الموت، وغواړئ مرګ، ځکه چې جنت ته تله بغیر د مرګ نه خو ممکن نه دي. اول به مړه شئ بیا به هله ځئ، ان کنتم صادقین کې ستۍ تاسو رښتینې. ولن یتمنونه ابدا، او هرگز دوی نه غواړي دا مرګ همیشه، بما قدمت ایدیهما، په سبب د هغه اعمالو چې مخکې لیږل دي د دوی لاسونو. والله علیم بالظالمین، الله پاک پوهه دی په ظالمانو باندې. ولتجدنهم احرص الناس على حیاه، او خامخا مومي به ته دوی لره هغه ډېر حارسان د خلکو نه په ژوند د دنیا. ومن الذین اشرکوا، د بعضې د هغه کسانو چې مشرکان دي، شرک یې کړی، هغو هم ژوند د دنیا غواړي، ژوند د آخرت نه غواړي. یود احدهم لو یعمر الف سنتنا، غواړي یو کس د دوی نه چې عمر ورکړی شي هغه ته 1000 کاله. وما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر، او نه دی دا خلاصونکی د لره د عذاب نه چې ورکړی شي دله دغه 1000 کاله عمر. والله بصیر بما یعملون، الله پاک لیدونکی دی په هغه اعمالو باندې چې دوی کول. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لا اله الا انت سبحانك صلى الله تعالى على خير